أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددا. الله أكبر. دیرشمہ سپارہ سورت عصر ترتیب کے 103 نمبر دے، فنزول کے 13 نمبر سورت دے، مکی سورت دے. مکی سورت تکاثر سرے ربط سدے. مکی سورت کے زجر اور رٹنا بیان شوا پا محبت د دنیا. نو دی صورت کی با ترغیب ورکی آغی اصولو تا چاگا نجات ورکی د تاواننا. داور دی صورت صدا آغا ترغیب ورکولی آغی اصولی اربعو تا چاگا بچکون کی دی انسان لر د تاواننا. خلاصر دی صورت راول شاہد بیان کئی، بیان د شاہد دے پا خسران دے انسان باندے چی دا انسان پتاوان کی دے. بیا سلور امور ذکر کئی د جنجات چی دا سلور اوصاف بچا کی نا پتاوان کی ندے. یو ایمان دے، دویم عمل صالح دے، دریم یو بلتا قرآن و حق بیانول دی، او سلورم پا مصائب باندے تکالیف باندے پا دعوت بکار کی پا تکلیف راضی پائی باندے صبر کول. نوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم پنوم د اللہ چاہم مہربان دے، خاص رحم والا دے. والعصر قسم دی پا زمانہ زمانہ لنبے مطلق زمانہ مراد دا. قسم دی انظرو تاریخ الزمان د زمانے تاریخ تو گو رہے پاگے کی خلق بوبو کے غرق شوئے دے، طوفان پر آگلے دے، ہواگان پر آگلی دی، باران پہ ورے دلی دی، کانی پر آورے دلی دی، پزمکہ کنن وطری شوئی دی، شکلون وران شوئی دی. دا ټول سری دا زمانہ گواہ دا. والعصر قسم می دی پا زمانہ. دویم دا عصر نمراد سے دے، دا دین مراد صلاة عصر دے. قسم می دی پا وقت مازیگر یا پا مانزد مازیگر چی پاہے کہ ملائک دشپے یا ملائک دورز اسی دی یوزے کی گی. کم ملائک چی دشپرزی ڈیوٹی وان مازیگر اغخی جی، او کم ملائک چی دشپی ڈیوٹی دا نو رکوزی گی. نو پا دیو مانزد کی دوانه یوزے شی. نو دیو سڑی دو تاریخ اولی کلی شی، لو والیں ځان سره اولی کی اٹینڈ کی ځان سره اٹینڈنس لگی کنا، اور راتلو والے ځان سره اٹینڈنس لگی. نو دو زینو کی دا حاضری ولګي.
نو مراد دې نسري مازیګر مونږ دی یا د والعصر نو مراد زمانہ د نبی علیہ السلام دا مفسرین دي کی وقتهم قلیل و ثوابهم کثیر وقت ډېر لګو او ثواب ډېر زیات دی دیو جن نبی علیہ السلام د مخکینی امتونو د دې امت تشبیه ورکړی دا به سړی ره ادا سار نماز پخینه پورې مزدوریو کی یو روپیو ته ملوي دویم سړی هغه د نماز پخین نواله مازیګره پورې مزدوریو کی هغه ته یو روپیو ملوي دریم یو سړی هغه د مازیګره ماخام پورې کی هغه ته 2 روپیو ملوي اول چې دي د يهوديان دي دویم عیسایان دي او دریم امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي چې وخت ډېر کم دی ډیوریشن کم دی او ثوابونو ډېر ملایي اخیری امت ته ټول نمک کی جنت ده ځکه حدیث پاک کې راځي راول به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته ځي به نور انبیاء علیه السلام دي راول ودا امت جنت ته ځي به نور امتونه ځي او ټول حدیث پاک کې راځي ټول امتونه په میدان د قیامت باندې په میدان د حشر کې په 120 صفونو کې ولاړی ټول په دې کې 40 صفونه د ټولو پیغمبرانو دي او 80 صفونه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي 80 صفونه به د دې امت ټول خلک په 120 صفونو کې ولاړی یا د شاهد نمراد سره د اثر نمراد سره یعنی گواہ دا قسم قرم په زمانه د بادشاہانو چې داغي فرعونیت کو بدمعشه کوله او نن بسره اس نشته صفر دی تاسو خیال کړی کنه بادشاہ نمرود تیر شوی دی بوخت نظر تیر شوی دی ټول دنیا باندې گورنمنت کړی دی لیکن د دنیا نه خالی خاطر خالی لاسونه اسم ځان سره جوړ هغه عبدالشاه کوي به کفن کې جب نشته حقیقت دې جب پکې نشته نو چې جب پکې نشته نو سړی تشتور زی نوې ول عصر قسم می په زمانہ قسم می په وخت مازیګر ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خامخا پتاوان کړي نو انسان چې دې پتاوان کړي بیا استثناء ذکر کړي الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړي دي چا چې ایمان راوړي دي پتاوان کې نه دي ایمان یو داسې شی دی د نبی علیہ السلام بل اترونو چا چې په ایمان راوړي کامیاب دي ابو لهب او ابو طالب ایمان نه راوړي کړه کام دي حمزه او عباس رضی الله عنهما ایمان راوړي کامیاب دي څلور وړي ترونه بیا ابو لهب د نبی علیہ السلام تر د نبی علیہ السلام په پیدایش له جشن مناو کړی دا جشن عید میلاد النبی هغه مناو کړی دا اوس چې مناوي دا راغي پیخي کوي خبره پوه شي لیکن د دنیا ناکام تللی دی د قیامت پورې داغه بد ویل کی تبت یدا ابي لهب وتب ځکه نبی علیہ السلام باندې لاس پورته کړو الله وی دا لاسونه دي برباد شي بیا ابو طالب د نبی علیہ السلام دو ترونه دي یو د نبی علیہ السلام خلاف ته یو د نبی علیہ السلام ملګری دی په عقیده کې ملګری نه دنیاوی معاش کې ملګری دی او یو په هر څه کې خلاف دی داغه مذمت په قرآن پاک کې راغی تبت یدا ابي لهب وتب بل ترې نه ناغره دنیا په لین دین کې ملګری دی او وی کزما په ورانو چلاس پور ته کلاس په مات کو د نبی علیہ السلام ته کفارت په واله شوی دی هغه ته د نبی علیہ السلام کفارت ورته شوی دی د نبی علیہ السلام تربیت کړی دی و ایمان نه راوړي بدبخت ایمان نه راوړي بیا یې خلیفہ د خلیفہ رابع دی حضرت علی السلام او انګور شوکتا فاطمه الزهرا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده او نسی سوګری حسن او حسین دي چې هغه دوه د جنت سرداران دي نبی په دنیا کې ته پیشنګي پر شوی دا چې دا ودا جوانانو سردارانی په جنت کې اوس دغه حسن حسین دغه حضرت علی تعالی دغه انګور فاطمه الزهرا دغه محمد رسول الله پنځه کسان شو دا پنځه په شریک ځکینی چې ابو طالب د جنت راوړو د جهنم نه نشي راوړل
اثر شي ایمان دی اثر شي ایمان دی اوس حدیث پاک کې راځي چې دا چا پسړه کې د اوري د دانی امر ایمانیم جنت ته وځي او د دې پسونو کې د اوري د دانی امر نه په خبر پوه شي نو ناکام دی وجه حدیث پاک کې راځي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه کم سړي چې عمل رستو کړو نسب نه شي وړاندې کوله حالانکه ابو طالب قریشی دی هاشمی دی د محمد رسول الله تر دی د فاطمه الزهرا سخر دی د حضرت علی ترحم پلار دی د حسن او د حسین نکره بیا هم جنت ته نشته دا ولې ایمان نشته نو لمبي سوې الا الذين امنوا هغه خلق تاوان کینې چا چې ایمان راوړي خبره وشي ابو جهل د مکی چیرمن دی په ابو الحکم باندې مشهور دی ناکام د دنیا نه تله د دې امت فرعون در نبی اسلام ویل دی او بلال له سودان نه راغله بدرنګ دی د مکی خلکو ته تور کارغوي لیکن جنت ته تګي اس خبره ده ایمان الله رزق صحیح ایمان نصیب کی الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل دي بیا ورته ساته توحید ملاوٹ نہ منی خواہ تاسو خیال کړی خالص شهد دستیاب ہے خالص شهد نو او زه درغلی بالکل خالص دي مې دا تاسو بورډ لګول دا خالص نه دي دې کې ملاوٹ کیږي دې کې نه کیږي مې دې کې خبر پوه شئ که تاسو دې کې ملاوٹ نه کیږي په غبین کې تاسو دا خالص شهد دستیاب ہے نه دي کو بس نه کیږي په کې جوار سړي غبین راځي او کیږي پکې توحید ملاوٹ نه مني یو سړی 99.9% مومن دی یو اشاره کافر دی کفر تبذی کفر دا ریزان پوهه ادي مثال تاسو در کومه یو چاټه نه باغی کی زر ګلاس وبرازي 999 ګلاسونه به کیو بدی خو یو ګلاس پکې متیا دی واچول شي کم درته لاړې متیا ته لاړې پلیتې شوي د سکرو نه وته د 10 نه وته د غسل نه وته وته کنه دیو جن په اشارو کې شرک الله نه مني او مشرک ان الله لا يغفر ان يشرك به الله مشرک نه بخي ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه الله په جنت حرام کړی دی شرک الله نه بخي الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات دویم صفت ذکر کړي او نیک عمل کړي په طریقه سنت مفسرین لیکي بعلم ان للعمل 4 اجزاء پوښه د عمل غوري سلور اجزاء دي نمبر 1 علم چې تاسو علم کې راځي دا څنګه عمل لې دویم چې دی نیت پتا صحیح دریم اخلاص لله تعالی سلورم مداومت همیشه والی به کوي بیا علامہ قرطبی وی عمل صالح هغه ته وی الذي وافق القران والسنه چې د قران او د سنت برابرۍ ناغه ته وسوي عمل صالح وي دا نه چې جشن عید میلاد النبی مناوي کوم او سیدی او جلوسونه دي او شنه پټکی دي او شنه جرابي دي او شنه هاي راځي کنه زمونږ نبی اسلام سره مینه ده تو اې مینه کوله ابو بکر صدیق سره مینه وا ستاسو سره مینه کو عمر سره مینه وا رضی الله تعالی عنہ ستاسو سره مینه کو عثمان رضی الله سره مینه وا ستاسو یو مینه بدی سي وایګه بری مینه باغ کارته دا مینه بم د شریعت لاندې کې کتا ته د مینی اجازه ورکړي شریعت چې دا وکا وکوا نو تو هغه مینه چې هغه ثابت نه راوته کې مو نبی اسلام سره مینه ده او په اکبر قرآن ټول ملک وران کړی ودا ورس انګا بانګا او دوی دا ثواب دی ثواب باغی